په دې وکړه یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې وادې رامنډه که وادې رامنډه که مور رامنډه کړ چې بچیا میله مې تېره شه څه چل وشه وی چې دا ښځه مې اور خاړولوله مې نه پرېږدي وروسته نه مې تخنوي ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه یي لکه ملک چې داسې شرمېدلي خلک ای سره به څه چل کوي دا حسن د ډېر ډېر ډلې به څه مخې رحمان بابا وایي چې په مخې د هر چا لاړې پرتې وي که خاپیری د چین ماچین شي مه یې وینه درې نه را روان وم نو زه لارۍ کې مخکې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارۍ ودرېده وی چې یو ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلندره مخکې سیټ اوزګار کا دمه یې در سپې راوستې وه نو هغه یې کېنوله پکې نو کلندر اوس ما ته هم ګوري او هغه ملک زوی ته هم ګوري ویل مخکې سیټ نه دی اوزګار ویل کوس کتې دا څوک دی زه اوس غلی ما ډرایور ما ته ګوري چې د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي مال ورته چې دی خوا راشه چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی ما ته یې داسې وکتل وی چې دا زنانه ده مخکې سیټ ما دا خو زنانه نه ده دا خو شاملات ده دا زنانه ده که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کښېنوه او که دا 15 لکه خلکو بېګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کښېنوه چې دا هم خوشحاله شي او دا سړي هم خوشحاله شي خیر وروسته چې کښېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لارۍ والا تل مالو درو چې وې درول مال هلکه خبره وه هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي مال ته خو یې ککړه کونه پرېښوې خوار شي دا درنه روانه شو شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو کمسلو کمیناو داسې خپلې ښځې هم چېرته ډولۍ شوي هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانانې چې ګرځي داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړي جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ والا یو سپائی ته وی چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپائی ورته وی هغه آئندہ وی ته چې او ته نماز پڑھ رہے وی چې بڑا بڑا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دیتے رنہ نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چې د خانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي خو بې دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزې وي د جیل خلک الواګانې پخې وروړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې به هغې الواګانې په خولې مال زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې به که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کي په مزه کې به دې خوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی دې غیبي ملیکو ولیکل چې صدر کلب نه صدر هاوس جوړ
چې صدر هاوس جوړ کو نو توهین صدر شو نو د فصول مارشالله کې زونی وما دا د یحیی خان په وخت چې وینم کوارټ جیل کې وما چې بیا مارشالله عدالت ته پیش کوم وی ساده سے چل کړي معلومه خدا نه دی صدر هاوس معنا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دان دی ما کلب یاد کړي چې دا د بزرګانو لیکلي دا څلور واړه بزرګان را سره پیش نو یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو بچاوړي دي مارشالله عدالت ته ما وویل چې دا څلور واړه دروغ وایي وی کلمه یې تېره کړه مال د دوی پښتنو مزاج دی کلمې په دروغه تېرو د دوی عادت وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کاڼي راوغواړه په درې کاڼي دوی له طلاق ور واچوه چې دا لفظ څه ویلی دی چې کاڼي بار نه راوغوښته سیاډي والا وایي چې مولانا صاحب لږ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړې چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کړم میجر ورته وایي چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس درې کاڼي مې واچول په څلورو واړو مجسټریټ نمبر راغی ما ته ما خو نوی واده کړی دی ما چې نوی طلاقي کې خبره داغه مې ور واچول ما ته مارشالله عدالت وایي چې ابھی مالب جو کہ چاہو کرو تمہارا ہو یا کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جرم آپ کی جی میں آئے 4,000 روپے جرم کم او په میزبان دې 4,000 روپے واغسته او بیا رانات کړی وېسته په دې خبره پوهېږئ چاته ویلی شي په دې منبر درته هر څه ویلی شم که دې لارې ته شم بیا درته ترخه خبره هم نه شم کولی چاته به څه که څوک په کور کې ګډېږي وایي بس تا څه کار دی مونږ سره یې اوسېږي خړا لعین هغې ته وایي خړا لعین نو هغه چې ښځه بوډۍ ده په ډنډګي نه شي سورولی نو لور یې سوره کړي هلکه دا څه کوي بچي دی چې بچي غټ ته میخه یې وایي بچي دا هغه شرمېدلی قوم ګرانو محترمو اورېدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډېر خیر نور الحمدلله په دې به مونږ جنت غریب راغی اختر دې مبارک شه دا خلک چې غاړې وځي که خیال وکړي نو هلکه دا چلم دغه یو مخ داسې بیا داسې او بیا داسې او بیا داسې مړه ربه دې خولې له راغلي غریبانو دې هم خدای بېخ وباسي نو عقل پکې نشته هلکه خو داسې غاړه ورکړه بس لاس ملا داسې 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 غټ راغی السلام علیکم په دې ښار کې تاسو دا زمارونه بعضې وګورئ چې داسې سرب وګوري که نه السلام علیکم داسې به ورته لکه د ټپوس وزرې وپړپئ دا ولې شانې صحابه بیانې زه چې دا جومات کې ناست یې اوس ما سره یو خوړه وی د اوبو چې غلوب ټول مې کې چت کړی او په دې اټک سیند کې مې ورکېده ځئ او بیا ما هم در ټوپ کړی وی چې ځئ روک شئ چې اډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونځ کول نو هلته هغه فوجي ځای دی نو یو ایس بي او پکې راغلی هغه وایي چې دلته دا جمعې مونځ بند کړي خلک ډېر راشي جګړه شوه ما ته دا تاسو غوندې خلکو وایي چې مونږ در سره یو بلکل بلکل لکه اوس تاسو ته هلکه تاسو چا سره یې ټول دا جومات کې چې ناست یې نو تاسو ټول وایي تاسو لاس اوچت کړئ چې ما سره څوک څه وایي نعره تکبیر او وګورئ ما سره نه یو زه
जेल तलाड़म बया ما ته پته زه سوزل جیل ته تلم یو را پسې نه ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر وایي خدای مو بخښه ویلې نه ده پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکړې خدای پیدا کړې اوس هغه رویت هلال والا ګوره میاشت اله ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننوځي ځکه چې د کراچۍ په پلازې کې خو میاشت دننه نه دي او دې خوا وګورئ میاشت ګوري څوک میاشت ګوري څوک اوږي تږي نهر بربنډ معززین میاشت نه ګوري بنګلو والا میاشت نه ګوري بنگلې د وی سی آر ډیپو هغه میاش نه ګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاش نه ګوري میاش دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تږي نهاري ګوري ټیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري دا هغه بیا رسایي کېږي پلازې کراچۍ ته دا هغه شهادت څوک راوړي ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته وایي چې جي ما میاشت کتلې ده دا دلته چې ناست دي جي ما میاشت کتل شیخ غریبو یریږي چې جوړ څه دې کتلې داسې ده که نه ده شیخ غریب منډه کړي چې اوس مې الټا ونه نیسي بیا کوم چې د دوی تالي سټ دي د دوی تالي سټ نو هغه بیا وایي چې مونږ हर हाल में हक बात कहेंगे मेंबर न सही बरसरेदार कहेंगे हर हाल में हक बात कहेंगे मेंबर न सही बरसरेदार कहेंगे मुंगा का शहादत है कुलमो के ورته چاړو منډم او ګراز والا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر دی الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کوي او روزه ٹھیک شو ګراز ورکم دوی څه وایي دا یو څو شرپسند دي دا یو څو شرپسند ملیان دي حکومت له مشکلات پیدا کوي یو څو شرپسند دي هغو ته مې چې یو ستن وواله سمېږي نه سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو کړم نه سمېږي ویل توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مه کوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 घंटे غول په سر تپئ که نه تپئ 24 घंटे په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه ډزې دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده هر د شاخه تاخه زوی له کلاشن کوپ ورکړی نو واده کې به رامې ده د بالا ماڼۍ په څېر چا به دا شلخی تماچکوډۍ پیدا کړي تاسو سال جوړ کړی په مړي کې جواري څوک کوي هلته جنازه پرته یو دلته جواري کېږي ویې ښیم درته د خپل ګریوان کې وګورئ عذاب څه غونډس کې نه دی چې د پاس نه راورېږي غونډس کې نه دي څه چې در سره کېږي په تا کې په خپل ځان خو شریعت راوله په خپل کور خو شریعت راوله په خپله ښځه او لور خو شریعت راوله دا خو وکړه اوس دا خبرې چې زه کوم دې قوم زه معاف نه کړم دې قوم زه معاف نه کړم دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر ملا په کور کې وي سی آر دی قرآن وی دغه قرآن دی اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه دی لیدلی چې دا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر ملا کور کې ټلویزیون دی
زما کور کې ټي وي یا وی سی آر راننوتو نو بیا دې زما په اومه پیړۍ لعنتي چې زه به دې قوم ته بیا تقریرونه کوم. تاسو خیال راکړئ بیا دې قوم زه معاف نه کړم. قرآنونه یې وخوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي. زما لونه دا بالا مړی خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي. الحمدلله کالج خو څه کوې چې پیل او دویم جومات هم رانه په سکول کې نه دی ویلی. دا ستاسو چیلی چې ځي او راځي که نه دی کله دا چل کې کله دا چل کې کله دا به زه پرېږدم نه پرېږدم به م نه چې زما دا ژبه په دې خوله کې ګرځي او ما تاسو پرېښوئ نو زه به م د سړي زوی نه دا ما ته چې څومره ناست دي په ایمان که په دې پوهېږئ په دې اړو پوهېږئ نه چې دا بیت المقدس څه ته وایي او قبله اول څه ته وایي او خدای خبر پته نه لګي چېرته جومات به وي نو دا هغه یو دا خدای کمقلونه وایي دا هلکه ته نیت چې په مونځ کې تړې مخ کم خوا کې وایي امام ستا نیت چا پسې وایي امام پسې وایي د امام نیت چا پسې وایي محراب پسې وایي د محراب نیت چا پسې وایي مکې مدینې پسې د مکې مدینې نیت چا پسې خدای پسې دا کمقل. تاسو وایي په ایمان چې دا څومره دی جلسه کې ناست دي خفه کېږئ مه که خفه شئ داسې خفه شئ لکه زما پلار چې خفه تلی دی قبر ته خو بس برافات ته حلوا ده او کیر دی او شربت دی اخرا اوسټه او لاس اوچت کو د ښځو کار دی ویله په بدیره باندې ارواګانې ناستې دي لاس اوچت کوي چې دا والي او یوي په بنیره له الواګانې الوا ده که ارواګانې کوم ځای کښېني خدای هم سټاو بس روح خو دوه ځایه دي یا علیین دی یا سجین دی لاړو بیا بنیرو ته نه راځي دا هغه قمقل دي لکه ما ته یو ورځې د شب قدر شپه وه خلک خیراتونه کوي یو راغی ما ته وایي چې یاره اچکے پکانا بکا رہے مولوی صاحب صدر کے زه بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا ہو سن تے انہوں نے منہ پھکے ہو سن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچیں باغ دے بھن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑے ہو سلوٹ ہو اگر اشتیا بیگا لے ڈونگا ڈا کراؤنا سار مانا تپوس کے چھ مولی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو منے خوابی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یارا کتنے دینے سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترو سپوری دام نہ دیر پوئی نہ خزی پوئی دی اور نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس ځوړندوم او درته وایم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو تړک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه دا په دې بازارونو کې کوم داسې داسې ګرځي که نه دا د یو تړک دی خو چې تړک شي په دې وګت څو شوی نو دی سمزه کمکل بچیا کوک کوک ولې ځي تاله د سړیتوب چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارۍ کې تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو غرم بوندے تو ساری دنیا نو تباہ کرے ما تاسو پیژنم نا په دې خبره پوهېږئ دوی سره یو سٹیمپ دی کہ قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفتیش دیگر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر مقصد نہیں ہوئی تو قابل اعتراض خبرہ کوم نا زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشته کونین استنده هر څوک چې راځي وهم به هم ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړي ته واله دا به بېوقوف وي ای به که نه وي وایي په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې غر کړه بې ستنې نه جوړېږي نه زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه ایرلې چې بیرلې چې والا یو ورځ ښار ته راتله مونږ کور ته
نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګ و که د خیال کړئ په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او اوسله ولاړي تاسو ته پته ده ایرلی چې ډېرلی چې له ولاړي چې څوک پیځي هغې ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پې ورشي قانون دې لاس کې وه نو هغې ښځې ځان سره کسټمنې برتي کړي دي ښځې اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتي کوي پوه شوې ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده هلکه تجربه کاری او ځوانې به په سپایي توپ کې برتي کوي د ښځو پولس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي الاړی ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ورته چې بچې دا نور چې دام کې لږ په ما هم یو چوف وکړه هغې ورته چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي چې دا نور چې دم کې نو په ما هم یو چوف وکړه کسټمر په خندا شوی ده لاړی نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره هغه وایي چې وایي چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي جمع یو سخته یخني وه سخته یخني وه نو دوی اور ته ګرمېده چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو نو ځکه چې یخني ده ډېره چې فتح خانه وروره دی چې وایي کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي ګرمېږي به دا اور به هلته وي خو دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لفنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتکي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي خفه نه شئ یو سړی لمونځ نه کولو ښځې په زور راواستلو جومات کې موچی وچېچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخورم نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا مونځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راست نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی یو سړی و تاشې کولو کړکېږي ما زه لرې کې ورکېږي ورک شئ په سترګو مې بد لګېږي د ده بیړي غر ته شه چې دا جلسه یې کړې تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړی یا خدای راوړی یا خدای راوړی یا خدای راوړی یو خان نوکر لېږلی دی کلي ته څه کار پسې نوکر یې واپس رامنډي خان ورته ویل کار دی وکړه ویلې نه ویلې ولې ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ویل ما ویل چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته نو مونږ ویل چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو امریکنیانو له ووټ ورکوو امریکنیانو له حکومت ورکوو کوو یا که نه کوو مونږ به خدای پاک چې مونږ پخته اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم دا ګناه د خر ده که زما ده نو موږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته وایه سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکان وباسي ټیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځان ومنډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو
ویډیو گیم سړک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو. میوزیک سنټر راشئ ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلښتې اولاد دی دا د سور بچ دا د سړي زامن نه دي دا د سوټمارې زامن مازدیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وي سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کړي او منډه وایي او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سو وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټر به ټولې تباه شي که نه به شي اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستي که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب خو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکې اخري واورئ یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره ډېر یو چې ډېر بېقراره ورته وایي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خو زه خوار شي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي نه خدای راستي که حکومت ټیک کوي نه خدای راستي که مونږ ټیک کوو مونږ ځان له درته داسې په تاپ کې ناست وي چې کله به درکې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماړه راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم 40 غزه اوس ما نه تپوس وکړه ته ملا تللی نو 8 ورځې تقریر وکړو په 8مه ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل چې وی جړل نو د ملاړه کې خیال وکړو چې والله سر پې وشو دا د سپینګیري چې اثر وشو دام ډېره ده چې تقریر یې بس کړه بوډا راوغوښتو چې ماما کومې خبرې در باندې اثر کړی و چې ودې جړل هغه ورته وایي چې ملا صاحب پوښتنه یې ما کا پوښتنه یې ما کا هغې چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې که نه په تا کومې مسلې اثر وکړې وایي چې وشوه زړه مې چاود دی ما مې زړګی لټاوه ما مې زړګی لټاوه وایي چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې په تا کومې مسلې اثر وکړو وایي چې ملا صاحب مسالو خلا که پوه یم ما یو ورغومی و ورغومی ورغومی پېژنئ چیلی د چیلی بچي ته ورغومی وایي افریدی ژبه ما یو ورغومی و ډېره پسته ګیری وه غریب مړ شوی ده تو چې دا مسالې کړې و ما دې ته وکاته نو دا پسته ګیره ده چې خوڅوله نو ماله مې ورغومی را یاد شه نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړېدو نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړېدو نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا له قاضي صاحب خیال وکړو چې که دا خو عالم خو دی خو که د ده چرچه د علم وشو بیا زما معتبري ختمېږي چې وایي که ملا صاحب باس به کو کپړ مې کړې تختې به خو کپړ دې کړم تخته ملا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس کړي ویل قاضي صاحب را میدان ته شه چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې اچولې ده او پرې د پاسه دا څه شی دی
موږ ګورو چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي وویه زر او تاسو غوندې ورته ناست دي قاضي صاحب خو کې چاره ده وویه او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکه بیا څه صوبه نه پېژني رستره داسې بیا څه ده وایي پسه دې صوبه دي تاسو ورته سوچ وای مله سپراکا دا څنګه ملوي چې پندستون کې د سبق ویل د بیا تاسو وګنه پیژنئ نو دیکھو وګورئ قاضي صاحب ته وی چې درم سوال مو کوي چې خلاصې کیږي داسې کرخې چولي کګي وګي لکه انګريزي چې لیکلې شي ولیا داسې نه نو اردو دا نه عربي دا وی قاضي صاحب الله کا پدیم پد ای میلا داس کرا شه وڅ کی متیاز نه پیژنه وڅ کای چې متیاز کی داسې کګي وګي ول قاضي صاحب درم مو وای چې بس تخت وی چې درم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ وای زربیا هغه والله کا پدیم پوي چې میلا داس کرا شه وڅ کی سوټه نه پیژنه اول چې راول وګي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ دا زمونږ ملک دی ما نکو ما خاموس کې امام پسې زور سره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعاته پوره شو څلورم تپاسه نو دی ورپسې رستون आवाज کوي چې پورا دی منځو شو سلام وګرځېدو ما مې نکته وایي چې دا تا خو مونځ مات شه وایي چې مونځ دې د مات شه که ما مات شه ما دې په مونځ کې دې خبرې وکړې وایي چې په داسې دوس پسې مونځ نه کېږي خبرې مې وکړه 3 کړي وو څلورم لا پورته شه ما له وایي چې مونځ دې مات شه که ډېر سر مې ورسره خو کو مونځ بیا ونه تاسو خیال راغی یا چرته زه په مانځه کې لیدلم چې ما دا ګوته اوچته کړه اشهدو په دې پوهېږئ چې دا مې اوچته کړه کور ته راغی مور ته مې وایي چې کور دې وران شه بیړي دې غرقه شوه زوی دې خراب شه مال ولې وایي چې په مانځه کې جانډې جوړوي و دا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی که دا د بابا صاحب لکه یو ملا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا پخا کې د ثواب دی پیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چر کچا لول کو نو نیغ به جنت ته د مولا ښځې اورېدلي دي هغې خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه ځم چرګ یې حلال کړی چې مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کوم ځای و ویل خو تا هلته مانځه کې ویل چې چرګ چې حلال کو نیغ به جنت ته ځي نو ما هم دا چرګ راونیو چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویلې خدای کور وران که دا خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولې دې چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زه مړ یم ویل سړیه په ارام کښېنه مسله دې کړې وه ویل مړ یم خلق راغله مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی مړه ویلم بولو په کفنې کو ښځې ورته ویل پاسه بیخ فیوزه خښولو له دې وړي ویل زه مړ یم چرګ دې ولې حلال کړې مړ یم مړه وی جنازه دې روانوي مړه وړی دی ګیرې ده چې لحد کې ورکوز کړی دی ښځې ویل ودرېږئ ما له څه وصیت کړی ورکوزه شوې ده ویل خښتې در پسې لګئ بیخ فیوزه بندی دی ویل مړ یم مړ چرګ ویل ښه ودرېږه نو پاس چې راټوپ کړی دی आवाज یې کړی دی ویل خلک واورئ ملا مړ شو او راځئ مال تعالی دی راځئ مړی کپن په سر نیغ د لحد نه راټوپ کو ویل د چاپلار خو به تعالی کی
نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړه شو دا دعا کوه چې خدایه تاڼې ته کچرو ته اسپتال ته مې ضرورت مه پېښه دا دعا هر ځای ته چې ورشې شرمخان پکې ناست ټیټي دي خوري دي فناکۍ دا کم چې لږ ښه دي دا د ګیدړ رونه دي ګیدړ د دوبي په نیل کې وغورځېد تک شین شو چې ځان ته یې کتلي چې بیړه یې ورکشه اوس خو زه شین شو ګیدړان به مې خپل ځان سره نه پرېږدي او کوم به څه په لاره روان دی کارغه په مخه ورغلی ویل ماما په خیر خیر شه ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیال وکړئ دوی چې نه دی خپل عادت نه پرېږدي بیا ګیره پرېږدي چې ګیره دې سپینه شي او پرېږدي نو په بم ولګي نو اوس یې که پرېږدو نو په تا څه کارغه ورته وایي چې ماما چې ته دومره ښه شوې ته خو کارغان خورې زم زم حج وی راځه خورئیه چې مخکې تللی دی چرګ په مخه ورغلی ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ویل خورئیه ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ویل ماما زم در سره ده په لاره ګیدړ مخکې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پې راغلی ده یو سوري ته ننوتي دي چې څه شیمونه خوري په دې کې به شپه تېره کړو نو سهار به بیا شي چې ننوتي دي نو ګیدړ وایي چې خورئ نو زه خو به اوده شمه او تاسو لمبر په لمبر څوکۍ کوئ چې سکران شي وی ډېره ښه کارغه اول څوکۍ به زه وکړم چرګ اوده شوی دی کارغه ته یې ویل چې خورئیه راشه که نه په دې پنجو زما په دې خپو م زور کوه خبرې به کوو شپه به تېرېږي چا ورته رانږدې شوی دی ورته یې خورئیه یو تپوس در نه کومه خو که جواب دې را نه کړو نو مرګ دې ځای دی ویل ماما وایه وی دا توروالی په تاسو کې د کوم سن نه را روان دی هغه وی ماما والله که زه خبر یم خو خدای داسې پیدا کړي ویل بس جواب دې را نه کړو خلاف خوله یې ورچولې خوړې چې څه ساعت تېر دی چرګ یې را پاڅولی چې خورئیه پاسه ستا د څوکۍ نمبر دی وی ډېره ښه ده دا کارغه څه شو دا پې بار لوستلی دی چې چرګ رانږدې شو چې خورئیه زما په دې خپو م داسې په دې پنجو زور کوو خبرې اترې به کوو شپه به تېرو خو یو تپوس در نه کوم که دې حل نه وي نو مرګ دې ځای دی وی ماما څه تپوس بس غړپ کړي دي هغه یم خوړی د خلقو مزاج زه تاسو ته ښیم په یو ځای کې لرګی ښخ کړو داسې او نامه یې پې کېښوه ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلک دا تپوس نه کوي چې هلکه دا ډانګ ورته ولې وایي تپوس نشته خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ښځې د سړو نه مخکې او سړي د ښځو نه مخکې هر مراد پې حاصلي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه څوک غلافونه راوړه څوک پې دیګونه پخوه ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانونه ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زما هغه اصلي زیارتونو متعلق هم شک پیدا شي چې دوی چېرته غلط داسې را مشهور شوي نه دلته یو دوه ډمان چا مړه کړي دوپرو باجو سره ډمې سره تلي چې هلته یې مړه که صاحبه جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نه راله وې بچي مې نه کېږي جوړه شهیدانو ته راغلې دا تلي صاحبه ډانګ بابا چې دا دنیا پې را ماته شوه هغه سړي خوب مې ولید چې خلکو نه ډېر تنګ یم او دې ځای نه مې وباسئ بل چېرته مې یوسئ خلکو یې راوي که نه ټوله دنیا راله چې مونږ یې وګورو چې دا څنګه به وي خو چې راویونیسي دغسې لرګی په قبر کې پروت ویې ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه وی دا مې ستاسو ایمان درته ښوده کوره مران شه خدای نه پېژنئ رسول نه پېژنئ که الله الله درته څوک ووایي ورمنډه کوئ نه خو د ډانګ بابا نوم هم اورېدلی دی چې ښځې او نر ورته راخلاص دا هغه یو ورځې دا زمونږ د پېښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی هم اوس ورځو کې دی راغلی او د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړولو نو هغه غرمه وه زه مدرسې نه رالم مال چې بی مې
रोटी खा के तेवत गाल करसी नो माँ तो असी भी खाने आना माला हो नमुंगा हो अपनी दी जमुंग खजे अपनी दई दी न जमुंग रोटा दुमरा दुमरी द तबखी सुकड़ को वर सरा जमुंग द वतन द पेशकरी सागो वतनी तर्ज बांधे पोखो खोट के दले पे द पास सुर मरचा क्या सी जुड़े दले और द लड़की का सवा आगे के में वाला चराऊ उसको बैठक तनो माँ तो एक ही माले रोटी है ना माँ तो रोटी है कि गड्डी दे पई है ना माल जाले में रोटी है ते साग वेले प्लेट अकासा वाद लड़की माल ए ओ प्लेट है जिस तेरा नाना जी खांदा हुंदा है ए ओ प्लेट वेला तू खा ले मौलाना साहब ते वतसी गला कर माल खुदा दी कसम के रोटी खासो तो ता तोड़े नाल मिल जलसे ते जासा नहीं तनी जाना ए खास आ शुक्र करा दगा कवा मराई के खला दगा चल कवा और सरे हो न बजाजियान सदर व गम व गवे यार मैं मरना माल मुर्दार भी होने ते खास ता चलो गयो खान और नौकर ना नौकर देर तंगो द खान ढेर तंगो ने दे नौकरी ख्याल को जे नौकरी खो प्रेदम दे खान सरा खो जल खपल अमल खबर सरा को खान पर कमरा के दनन नास्ते दे गरीब यो घट को तक पैदा और वर्णन व तो दरवाजे बंद करे और पदे खान राके चराके खुनो द्रज़े हमेशा दा वहल तकुल गरीबान खकोलिश दादा पर शकाल चिंदा खान लासम निशिया चोले नो चखवाल चखला शवा मंडा का ताने तरा पोटे होकर चखपल नौकर वाल पुलिस रा गए नौकर यूनी वो केस पर रजिस्टर शो अदालत ते पेश कर अदालत का नौकर तय हुई चितावले दा खान वाले अगवैल कई इजाजत ही नो अदालत आलिया के इज्जत से अर्ज को वैलो का वैल तो दुनिया पर तारीख क्यों खाई चे नौकर पासे दले यो खाने वाली ला चलता शुरी दी वैले ना न वैल तो दुमरा बेअदब है चे माँ दे नमक खोड़ ले दे माँ दे वो हलो जालिम दे वेम वालम जाओ रपोर्ट हिम पमाओ अदालत दिमागों की कुदरत रावस्ता इदा खुरिश्तिया खान तो वही जरूर वाड़ा दे नौकर न माफी की मुर्दारों में अगर तेल जिसे वाले वे लोग वाड़ा माफी की उसने जहन्नम तलेगम नवा खान वर निर्देशा नौकर तो वही कि बाबूजी माफी तो मैं मांगता हूं लेकिन वो अंदर की बात या तुम जानते हो और या मैं जानता माफी दर नवालम हुआ कोटा के खबर होता हूँ माता पता दा जालिम औदिम वालम से और माफी दर नजवार देखो गो रही दा वो अंदर की बात है ये भी जानते हैं और हम भी जानते खजे नजर आते हो जिन्हें टेलीफोनों को पढ़ दुकान के नास मौलाना बिजलीगर साहब हैं माजी बोल रहा हूँ वैसे आप हैं माला वैसे वो आप औरतों के पीछे लगे रहते हैं मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मेरे पीछे भी आप बात करेंगे माला कौन लड़की है मैं बदमाश हूँ और मैं जिन्नात में से ताल्लुक रखती हूँ माल मैं देव में से ताल्लुक रखती हूँ तुम जरा सामने आ जाओ ना तुम जरा सामने आ जाओ तुम जिन्नात परी हो और मैं देव पता लग जाएगा फिर दादा खजवाल खजलम चिपकोर के टेलीफोन न लगोली दा तमाशे पे शोरू दी खजला चिपकोर के टेलीफोन जी न कोला लगोली दा पकोर के बेरो खल को टीवी खदे इज्जत तिलावत और او زه ته خسي زونه ګورم او دا دړدړای دی پکې سګوري چې بارو دي دا دړدړای دی سګوري وی سیار راځي په سیار خشه تا خدای هلاک کچ هلاک په وی سیار کې خسي زونه
په ټي وي کې او ښه څیزونه نو د ډم قوم مبلغین هم دمان شو. ٹھیک شو؟ پخوا به تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو ته به خلقو غوږی خو، اوس د جمعې په شپه به خلقو تبارک الذی ته غوږی خو، سورت یاسین ته به غوږی خو. په جماعتونو کې به تقریر کې د هغې ته به ناستو، اوس د وی سی آر پروګرام د جمعې په شپه هغې ته ناستي. نو د ډم قوم مبلغین هم دمان. سهار چې تاسو راپاسئ یاره بیګا دې ولیده ملنګي پکې لا څه اوس خدای خبر چې ملنګی څوک دی، ملنګی دی او چې کلنګی دی او ملنګی دی. ښه په دې کې بل څه پکې پهلواني ده که څه شی دی پکې، بل څه شی دی پکې چې اخبار کین دی که داسې ته خو یې ګورې که نه اخبار کین دی ملوک دی که څه شی دی. ټوله ورځ دا قوم لګیایي د ټي وي د ډمانو صفتونه کوي که نه په ایمان یې وایي. ونو د بجلیګر ملا بیړه تباه شه چې دې قوم ته لګیا دی. د بجلیګر ملا اومه پیړی چې د قبر نه راپاسي والله که دا ورخ چې اوبو وړی دی والله که یې راټینګي. دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پېښور ښار کې د ناصر خان فرار ساعت ملاویږي. شیطان یو ځل ځان د هلکانو ته خر کړی چې ځان یې پې خر کړی و نو د هلکان پې سورېده چې سورېده پې ځای نه و. د نور هلکان ووایي چې هلکه داسې چلو کوي چې دا د خشونو په ځای کې یو باڼه سور ومنډئ چې څه هلکان په هغې سواره شو. چې دا چل یې ورسره وکړه شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زما نه هم زیات دي. اوس شیطان په چوټۍ دی، دا غریب چېرته پروت دی بارام پروت دی. دومره اولاد یې مونږ پیدا کړي یو، د ملا په شکل کې پیدا کړي یو، د پیر په شکل کې پیدا کړي یو، د میا په شکل کې پیدا کړي یو، د شیخ په شکل کې پیدا کړي یو، د حکومت په شکل کې پیدا کړي یو. دومره اولاد یې پیدا کړي یو چې هغې غریب ته ضرورت هم نشته. شیطان ویلي موسی علیه السلام ته چې صاحب ورانه خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړی. موسی علیه السلام ورته ووایي چې ته یو ورځ راشه ټوله ورځ به ما سره تېرې بار به نه وځې ګورو چې څوک جګړه کوي که نه کوي. ویل ډېر شیطان د سهار نه راغی مازدیګر شو څه د فساد اطلاع رانله. لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التپینزل لسمڑی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیړه اگر کې دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي ورازي کنه چې دا سي بار چکرو بار راوته دا سي لاوري صاحب په مټیای تیر شو چې تیر شو نو موسی علیہ السلام مخکې او شیطان ورپسې ویل ما نه بنه جدا کېږي چې چرته څوک ورانه ونه کې هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دې مخکې تیر شو په هغه الوا مچان کې نه مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاک راغلی هغه سره صاحب یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلی هغې په چرمخکای ورټوپ کړو د ګاک سپي په پیشو ورټوپ کړو چې پیشو یې زخمي کړه دکاندار ورته بیړه دې په الوا اغستو غرکشه زما پیشو یې مړه کړه ستا سپي دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وایي موسی علیه السلام ته وایي دې کته زه تا سره ولاړ یم او دوی په جنګ شو نامه زما بدنام موسی علیه السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فوراً جبریل راغی وی دې شیطان ته ووایه چې د دې فساد بنیاد چا ایښی خبیثه کتا ګوتې د الوا په دیوال نه وی راښکلی نو دا ګاک او دکاندار به ولې جنګېده د فساد جړ حکومت دی د پاکستان جړ
قانون یې وګوره، قانون وګوره. شرمېدلو په دغه کچرو، په دغه قانون د لارډ میکالې قانون د ستا په ملک کې ته خدای تباه او برباد کا. ته په دې ملک کې د اسلام نامه څنګه ته عمرې ته ولې ځې؟ ته کعبې ته ولې ځې؟ ته د رسول الله روضې ته ولې ځې؟ شرمېدل یا 10 کاله کې د لارډ میکالې جوړ کړی قانون ستا په تاڼو کې پروت دی، ستا په کچرو کې پروت دی، ستا په عدالتونو کې پروت دی. قرآن غوندې کتاب په جوماتونو کې مګې پې ګرځي. قرآن غوندې کتاب سره کمې لوبې ستا په ملک کې کېږي. شرمېدل یا ته د اسلام نوم ولې؟ لکه مولانا تانوي لیکلي و، یو سړي زوی مړ شو. چې زوی مړ شو نو کوټه کې داسې راواغستو، پابوتخانه یې ورمنډه کړه او پابوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی یې مړ کړو. یو بل بې وقوف ولاړو، هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړه کړه، دا یو خدای پاتې دی، که دا یم رانه مړ کړو زه به بې خدایه پاتې شم. نو ورمنډه کړې ده، هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي ده ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کړو، هسې نه چې زما زوی ده وجلی. سړی مخکې دی ورپسې په یو کلي ته ننوت. د کلي خلق راووته، ورته یې ویل چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی، ښه دی چې خدای ته خلاص کړې. ورته یې ویل جي دنه زه خدای نه یم خلاص کړی، خدای ما د دنه را خلاص کړو، ده وجلو نو ما ته خدای را خلاص کړو. دا اوس عقل و؟ دا بجلی فیل کېدو سره تا ته دغه لګېدلي دي جنریټر یې اټومیټک، لویه بجلی فیل شي اټومیټک جنریټر چالو شي. صاحب خبر هم نه چې ګینې بجلی فیل شوی دی. هغه د بادشاه ښځې دي صاحبه. بادشاه ښځو ته چا وویل خلک د لوږې مړه شو، ویل دا دوکانونه لږ ډک دي د دې وریجو غوړو نه، دا دې خوري که نه؟ هغې ته دا پته نه وه چې ګینې دوکان کې په پیسو وریجې میلاوي. ځکه د بادشاه ښځو څه خبره وه؟ بادشاه ښځې ته دا پته لګي چې په پیسو هم څه شی میلاوي. اوس خو د بادشاه ښځه څه کوې؟ خدای په راستۍ کې زمونږ ښځو ته هم پته لګي چې په پیسو څه شی میلاوېږي، ځکه چې مفت راځي. اوس خو مفت چکرې شروع دي، او د دې خلکو ښځو ته هم پته نشته چې په پیسو هم څه شی میلاوېږي، هر شی مفت. او بله خبره ده چې دا شرمېدلي پې پوهېږي نه. کابل نه یو سړی تللی و هندوستان ته، یو حلوایي دوکان ته ورغی، د حلوا کړهی ډک پروت. نو دې سړي وویل چې دا سړی جوړ روم دی دا دوکاندار، دومره حلوا پرته ده او دی خوري نه، ورته ناست دی. نو ده لاس ور وړی دی چې نوړی راغستی په خوله یې منډی چې هندو پې خلاص شوی ده پې راټوپ کړي دي. ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېښود، دا د هندوانو مزاج و. ځکه کرکه به یې مونږ نه کوله، و ارامي غوندې قوم وهلی دی. او پولیس ته یې ویلي دي چې د حلوا ټول کړهی پلید کو، لاس یې ور و. پولیس نیولی دی او مړه په خر یې سور کړی دی او مخې والا تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی. څه موده پس چې وطن ته راغی، که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی؟ وی چې بلې صاحب. او تلی هم وی چې چطور وطن بود هندوستان؟ نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود، بسیار هندوستان ډېر ښه ملک. برای چی؟ وی خوردن حلوا در اونجا مفت، حلوا پکې مفت میلاوي. ځکه دې بیوقوف ته خوردن حلوا در اونجا مفت، سواری به خر مفت، و فوج و تماشاها مفت. فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغږیږي، دا هر سال ته مفت. هندوستان داسې ښه ملک دی. اوس که له غوندې عقل لرئ ما دې خبرې ته وګورئ چې حلوا یې وخوړه، دا څه چې ورته میلاو سزا وه،
لیکن دې بې وقوف نه عیش جوړ کړ او دې حکومت سره چې څه کېږي دا دوی ته سزا ده. په کراچۍ کې 150 خلک ژوندي اور کې سوځېدل، دا د دوی پوزه پرې کېدل دي. بله خبره ده چې دوی پې شرمېږي نه. ما تا ته یو کیسه نه وه کړې چې په تیرا کې یو هلک او مور ته به ویل چې ادې موله واده وکړه، ادې موله واده وکړه که نیویز نم دی، ادې موله واده وکړه که نیویز نم دی. مور یې ډېره تنګه کړه، هغې وله واده وکړو. چې واده وکړه